بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی او تاسو ما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین زد با نن تاسو سره د لیور سروسس یا د جګر سوکړاو د تور زیړی متعلق خبره کومه چې دا څه شی دی، دا کومه بیمارونه د جګر سروسس جوړیږي او د دې کومه پیچیدګي دي او د دې پیچیدګو علاج څنګه ممکن دی او چې کله چا باندې شک وي چې دله سیروسس دی نو هغه څنګه تشخیص ممکن دی، چې تشخیص وشي د هغه علاج څنګه ممکن دی او په سیروسس مریضانو کې د خوراک څه اهمیت دی. دا ټول خبرې به تاسو سره د پچاټ په ذریعہ باندې په سلایډز په ذریعہ باندې ډیسکس کومه چې تاسو د دې باندې کانسپټ هم کلیر شي او تاسو لږ په دې خبره باندې لږ صحیح پوه شئ. نو ناظرین جگر کا سوکړاو یا لیور سروسس چې څه ورته وایي یا په عام الفاظ کې دیتا تور زیړی هم وایي، دا څه شی دی؟ دا کنډیشن دی، دا حالت دی چې کومه کې جگر چې دی هغه راټول شي، جگر چې دی هغه رورو چې دی څنګه چې اوچیږي جگر وچ شي او بیا خودی مکه دی کې رستو کینسر جوړ شي. خدا کیږي څنګه؟ دا یو نارمل جگر یا د نارمل ینې تصویر دی. کدی کستا چې چا جگر بالکل نارمل دی، تور زیړی و شو یعنی هیپاټایټس بی هو شو یا هیپاټایټس سی و شو یا فیټی لیور دی، جگر کې چربی ده او دا غي علاج نشو، په الټراساوند کړي دی هغه کې جگر چربی ده دا غي علاج نشو، یا هغه د الکوهول یا شراب استعمال زیات کوي، څوک داسې کس دی یا سنون بیماری وی لکه هغه کې اټیومین هیپاټایټس دی یا پرایمری بیلری سیروسس دی یا هیموکرومیټوسس دی، هغه د ډاکټرانو ډایګنوز کولو تشخیص کولو بیماری ده. خو عام چې هیپاټایټس بی شو، هیپاټایټس سی شو یا د جگر چربی شو چې هغه ته فیټی لیور وای یا د الکوهول، نو هغه نه چې کله دا الکوهول کې استعمال کیږي یا جگر چربی وی یا هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی وشي، نو د نارمل لیور چې دی هغه کې اکیوټ هیپاټایټس وشي او چې اکیوټ هیپاټایټس وشي دا داسې کنډیشن دی چې دی کې جگر وپړسیږي، سترګو رنگ زیړ شي، بدن رنگ زیړ شي، خوراک ته زړه نه کیږي، تش امتیازو رنگ زیړ شي او مریض ډیر طبیعت خراب وي. عموما په 2-3 میاشتو کې دا مریضان چې دی بالکل ټیک شي او د جگر بالکل صفا شي. وکه بد قسمت سره دا مریض دا اکیوټ هیپاټایټس کلیر نشو نو دا کرونیک هیپاټایټس را بدل شي. کرونیک وای دایمي سوزش جگر، په دې کې دا بیماری اوس په جگر کې بس په خپرته وي، په کولونو پرته ای اورورو چې دی جگر دننه کمزوري کوي او دننه خوري، لکه څنګه یو دیمک چې دی هغه لرګي ولګي تا ته پته نه خو لرګي دننه ټول د تخړلې، داسې هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی یا فیټی لیور چې دی هغه د جگر رورو خرابوي او بیا خو د مکه لس 15 کاله پس چې دی چا کې دینم مخکې شي 15 کالو کې شي دا جگر ډیر کمزوري شي، دا بالکل راټول شي څنګه چې د کدو وچ شي، بالکل جگر هم داسې وچ شي او دې ته مونږ بیا سیروسس وایو. او دې کې بل پیچیدګي راځي هغه د خو د مکه چې چاته وشي هغه د جگر کینسر دی. نو موږ د جگر او پاکستان کې نن سبا د جگر کینسر کیسونه ډیر زیات شوي دي او د دې غټه وجه هیپاټایټس بی دی، هیپاټایټس سی دی او د جگر چربی نه هم کینسر کیږي. نو دا موږ څنګه بچکولی شو جگر کینسر ځان داسې بچکولی شو چې موږ جگر چې دی هغه د سیروسس تراتلو نه سیروسس جوړېدو نه بچو. دا وسنګ بچو چې د مریض ته کرونیک هیپاټایټس ونی شي او کرونیک هیپاټایټس کول نه څنګه بچکولی شو چې هغه ته اکیوټ هیپاټایټس نه وشي او د اکیوټ هیپاټایټس بچ کې دور مسکیږي. ما تاسو سره په ویډیو کې ویلي دي چې هیپاټایټس بی هیپاټایټس سی سکرینینګ پکار دی، هیپاټایټس بی ویکسین پکار دی، ځان د اخر ریسک فیکٹرز نه بچکول پکار دي چې کوم ریسک فیکٹرز کې هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی کې دي شي یا چا جگر کې چربی وي دا علاج مکمل صحیح پکار دی، الکوهول څخه نه دی پکار ځکه د سره جگر خرابېږي. نو اوس دا سوال چې چاته جگر کې کمزوري وشو نو دا غي پیچیدګي څنګه دی، هغه څه مسلې کولی شي؟ آیا سیروسس لیور بس یو بیماری ده کنه دینه مخکې پیچیدګي جوړیږي؟ نو ناظرین د دینه مخکې کافی پیچیدګي جوړیږي، خو زه به د 15 چې کوم ټول اهم پیچیدګي دي هغه به تاسو سره ذکر کوم. نو منه پیچیدګي چې دی هغه هیپاټیک انسفالوپیتي دی یا هغه کې د ذهني غنودګي یا بیهوشي یا مکمل بیهوشي ده چې په دې کې مریض چې دی هغه اول خو هغه خوب بدل شي، د شپې خوب ته نه راځي، د ورځې خوب راځي
بیا په خبره غلطیږي، نوم ورنه هېرېږي، رکعتونو کې غلطیږي، غوسه ورته راځي او بیا ورو ورو چې دی هغه لږ د داسې که ته ورسره خبرې نه کوې نو هغه په داسې وده غوندې شي یا کنفیوز غوندې شي او دې نه پس هغه مکمل بېهوشه شي. دې ته هیپاټیک انسفالوپاتي وایي. او دا کېږي ولې چې دا عموماً هغې کسانو ته کېږي چې چاته د سیروسس مریضان وي، د هغې قبض وي او قبض یې نه ماتېږي. دا ډک بار په ذریعې باندې د بدن نه خام مادې چې دي چې هغې ته امونیا پکې وي هغه بدن نه وځي او بدن صفا کېږي. ځکه عام حالت کې که چاته قبض وي نو هغه ته انسفالوپاتي ځکه نه کېږي چې جګر کې دا طاقت وي چې د وینې نه هغه امونیا صفا کوي. چونکې د سیروسس مریضانو کې د جګر کمزوري دی نو وینه کې چې کوم د امونیا د ډک بار کې چې کوم څخه مادې دي هغې نه چې امونیا وینې ته راشي او وینه کې ګرځي راګرځي نو جګر هغه امونیا نشي صفا کولی، نشي کلیر کولی. نو دا امونیا چې دی دا دماغو ته راشي، برین ته راشي او دلته کې برین دماغ چې دی هغه راونیسي او دا مریض بېهوشۍ ته لاړ شي. عموماً مونږ کتلې ده چې دی داسې کسان چې دي هغوی چې کله خوب د شپې نه او د ورځې خوب راځي نو دوی د شپې په خپله یا ډاکټر ورته د خوب ګولۍ ورکړي. که داسې مریضانو ته د خوب ګولۍ ورکړي نو هغه مکمل بېهوشۍ ته مریض بوځي. نو داسې سیروسس مریضانو کې د خوب ګولۍ زهر دي، منې دي، ورکول مه غواړئ. او بل مونږ دې مریضانو ته وایو چې تاسو ځان ته قبض مه پرېږدوئ، څه دوای نه ورکو، څه شربت ورکو چې هغې سره ډکې امتیازي د ورځې یو دوه پیرې کولو ډک بار کېږي او دا زموږ مقصد وي. نو لومړنۍ پیچیدګي چې ده دا هیپاټیک انسفالوپاتي ده. دا په کور کې هم مریض په دې باندې وي او پته ورته نه وي یا داسې ویر هغه کې راشي، حالت کې راشي مونږ وایو چې دا فعالیت شوی دی یا بله څه وجه د سرسام دی هغه هیپاټیک انسفالوپاتي وي نو داسې مریضان مونږ هسپتال کې بیا داخلوو. دویمه چې کومه ټول نه خطرناکه پیچیدګي ده هغه دا د وینې الټی کول او دا ضروري ځکه ده او په دې باندې معلومات ځکه حاصلول پکار دي چې دا پیچیدګي ده چې دی کې ډېر په کم وخت کې مریض موت واقع کېدی شي، مریض مړ کېدی شي. په سیروسس مریضانو کې تقریبا په 100 کې 90 مریضانو کې یعنی 90% مریضانو په معده کې دا رګونه د سیروسس له وجې نه وپړسېږي او دا رګونه چې یو خاص لیول پر وپړسېږي بیا دا وشلېږي او وینه وټی راشي او دا یو غټه ایمرجنسي ده دی چې موږ مریض داخلوو، هغې ته وینې لګوو، ستنې لګوو، ډریپونه لګوو. بیا چې لږ مریض برابر شي بیا هغې انډوسکوپي کوو یعنی کیمره د ننه خوله په ذریعې باندې معدې ته دننه کوو. هغه چې کوم رګونه پړسېدلي دي هغه رګونو ته موږ بیا ټانکه اچوو. خو اوس الحمدلله داسې علاجونه شته چې موږ دا رګونه چې دي دا د پړسولو نه بچ کولی شو چې رګونه که پړسېدلي وي چې هغه واپس ځای ته لاړ شي. نو دې دپاره ټول نه بهتره طریقه خو دا ده چې د دې ټانکې ولګي او ټانکې نه پس ګولۍ ورته میلاو شي چې دا مریضانو رګونه پړسېږي نه. نو دې دپاره بیا دا لازمه شي چې د سیروسس مریضانو لازمي انډوسکوپي وشي او انډوسکوپي ضروري ده چې ته انډوسکوپي نه کې تا ته به څنګه پته چې د مریض په خېټه کې رګونه پړسېدلي دي که نه او که رګونه پړسېدلي دي آیا دا ټانکه غواړي که نه غواړي. نو دې دپاره د سیروسس مریضانو کې لازماً مونږ انډوسکوپي کوو او دا ګورو چې آیا د جګر کې د جګر له وجې نه معده کې رګونه پړسېدلي دي او که نه دي هغې ته وایرسز وایي او که پړسېدلي دي بیا مونږ او خطرناک حد پورې پړسېدلي بیا مونږ وله ټانکه ولګوو چې دا ونشلېږي او بیا په څه ګولو باندې شروع کړو. درېیمه پیچیدګي چې کومه ده چې کوم ټول نه عام پیچیدګي د هغه په خېټه کې د اوبو جمع کېدل دي. د سیروسس مریضانو په خېټه کې اوبه جمع کېږي، هغې مریضانو کې چې کوم پرهیزونه ډېر زیات کوي، چې کوم علاج په خپل ټایم نه کوي نو هغې کې د خېټه کې اوبه جمع شي. عموماً مریض دا سوچ کوي چې دا خو زما ګیس دی، زما خېټه څه پړسېدلې ده چې مونږ یې وګورو، مونږ له به ټېسټ وکړو، الټراساونډ وکړو، هغې کې خېټه کې اوبه وي. په داسې حالت کې چې دی مونږ مریض ته وایو چې لږ معمولي غوندې په خوراک کې مالګه کمه کړي. صرف هغه مریضان چا چې خېټه کې اوبه دي بیا دوی ته داسې ګولۍ ورکوو چې هغه تش امتیازه سیوا کوي او عموماً مریضان چې دی هغوی اوبه وڅښي او هغې خپل خو که ګولۍ پرېږدي هغه اوبه به دوباره بیا راځي. نو ډاکټر په تاسو ګولۍ بندولی شي، تاسو په خپله ګولۍ مه بندوئ ځکه که دا ګولو کار پرېښودو نو بیا به د ستنې په ذریعې باندې د خېټې نه اوبه باسل غواړي یا به که نه به خدای مکړه د لیور ټرانسپلانټ ته خبره ځي. نو دا ډېر ضروري ده که ډاکټر تاسو ته تش امتیازه ګولۍ لیکلي دي چې څومره پورې هغه در باندې بندې کړي نه تاسو به دا ګولۍ نه بندوئ.
بله پیچیدګي چې کومه ده هغه کې د ګردو فیل کېدل دي یا هیپاټونل سنډروم ورته وایي. دا هغې مریضانو کې کېږي چې خېټه کې اوبه وي او اوبه په ټایم وچې نه شي، د هغې نه پس هغې ګردې چې دي کار پرېږدي او دا هم یو جانلیوا پیچیدګي ده. دا پنځمه پیچیدګي چې کومه ټول نه خطرناکه ده او کوم چې موږ نه غواړو چې موږ مریض کې د وشي، هغه د جګر کینسر. پاکستان کې ما تاسو ته ووایي چې د جګر کینسر بیمارۍ ډېر سیوا شوې ده او د دې وجه دا ده چې هیپاټایټس بي هیپاټایټس سی ډېر زیات دی او عموماً چې موږ د مریضان موږ ته راځي کینسر حالت کې راځي یا په داسې حالت کې وي چې هغه علاج ممکن نه وي. زه به د یو بل ویډیو کې د کینسر په علاج باندې خبرې کوم او زه به تاسو سره دا ډسکس کوم چې د دې علاج څنګه ممکن دی او د کې موږ څه کولی شو. نو ناظرین خبر اوس دې ته راځي چې سیروسس معلومات به څنګه موږ ته پته لګي چې سیروسس شته او که سیروسس نشته چاله. نو دې لپاره ډاکټري معاینه ډېر ضروري ده. ډاکټر به معاینه کوي ستاسو علامات به ګوري، بیا به لیبارټري ټیسټونه کوي، الټراساوند پکې ډېر ضروري دی او که ضرورت راشي نو بیا پکې سی ټي سکین ایم آر آی هم ضروري دی او په دې په ټول په امداد سره جګر تشخیص سیروسس پته لګي چې سیروسس شته او کنه. او چې یو ځلې سیروسس شي هغه علاج څنګه کیږي؟ علاج ګران نه دی، آسان دی، خو ریګولر علاج دی، څنګه د بلډ پريشر شوګر علاج دی. ګولو ضرورت په کې راځي لازمن، کله ضرورت راشي نو د البومین ډریپونو ضرورت هم راځي. د داسې شربتونو هم ورکو چې قبض نه جوړیږي او خېټه کې اوبه کار خو دې مکه پرېږدي نو بیا پکې پستونو باندې باسلم غواړي او که چاته جګر کې رسولې وي هغه هم علاج چې کینسر وي هغه مختلف علاج کیږي. خو ټول نه امپورټنت دا دی چې تاسو چاته چې سیروسس شي وي هغه جګر کې دا وکتل شي چې آیا رګونه خو پرسیدلې نه دي او که رګونه پرسیدلې هغه کې ټاکل ګول پکار دي. وجه دا دی چې دا کچته دا رګونه وشلېږي دا یو میډیکل ایمرجنسي وي او د کې مریض په منټو کې یا په غنټې نیمه کې هغه فوتګي کې دی شي نو دا تعالی ټایم نه درکې. جګر کینسر چې دی دا کسان مړ کوي، خدا تعالی ټایم درکې، د تعالی میاشتې درکې، هفته درکې، دومره زر مریض نه مړی چې کوم دا خېټه کې وبدي هغه مریض چې دی دا سه فوري فوتګي نه کوي او دا وینه اولټای چې کومې دی رګونه شل دل چې دی دا داسې کنډیشن دی چې دی کې مریض په منټو کې او په غنټو کې مړ کېدی شي. نو دا ډیر ضروری ده چې تاسو د جګر د رګونو پته ولګي او که خدای مګاش لیدلې دا غي بیا ټانکه ولګي او که د ټول علاجونو فیل شي نو بیا اخیری علاج دی هغه د جګر ترانسپلانت دی چې نارمل سړی نه بلکې نارمل خپل رشتہ دار نه جګر وایسا واخلي او هغه د مریض ته ولګي. او دا پاکستان کې الحمدلله دا ترانسپلانت کیږي خو دا یو ګران علاج دی او د دې رستو هم کافي ساید افیکټس دي او د دې خپل ګولې هم دي. خو او موږ کوشش دی چې د ترانسپلانت ضرورت کم نه کم راشي، خو دې لپاره ضروري دی چې مریض د ډاکټر سره خپل رابطه کې راځي. خو که ډاکټر درته وایي چې تاسو له ترانسپلانت پکار دی نو ځان لیټ کوئ ما، ځکه چې ډاکټر به تاسو ته په هغه ټایم وایي چې تاسو ته ترانسپلانت پکار دی چې کله هغه پوه شي چې اوس دا جګر نور کار نه کوي د بدن کې نو هغه به تاسو وایي چې جګر بدلول غواړي. او که ډاکټر درته وایي چې جګر بدلول غواړي نو بیا جګر بدلول پکار دی. په دې سیروسس کې د خوراک اهمیت دی، د خوراک ډیر زیات اهمیت دی. دا خبره چې سیروسس مریضان با ایشولي سيزونه خوري، غوښه به نه خوري، پای به نه څکي، هګۍ به نه خوري، غوړي به نه خوري، دا بالکل غلطه ده. دا خبره بالکل غلطه ده. بلکې څوک چې پرهیزونه زیات کوي مونږ کتلې دي چې هغه کې بېهوشۍ ډېر جوړېږي، هغې ته وینې الټۍ لګي، هغې خېټه کې اوبه جوړېږي او که خدای مکړه هغه ته کینسر وشي نو هغه کینسر علاج هم کله نه کله مونږ نشو کولی ځکه چې هغه کنډیشن ډېر خراب وي، هغه صحت ډېر خراب وي. نو یو خدا دی چې په سیروسس مریضانو کې بیخي څه پرهیز نشته. هو چې چا خېټه کې اوبه وي نو هغې ته مونږ په هغه ټایم وایو چې زه لږ مالګه سوایي مالګه مه استعمالوه. باقي هر قسم غوښه خوړی شي بلکې غوښه دې خوري، چای هغه ده ګډ غوښه ده، د نری ده، غټه ده، مهی دی یا ګوړې دی، بالکل سمن نه دی. څه کسانی چې هغه د غوښه نشي برداشت کولی نو هغه ته پکار دی چې دالونه شو یا د پلانټ پروټینز چې دي هغه د استعمالي، سبزی استعمال پکار دی، فروټ استعمال پکار دی، پیسکل پکار دی. او د سیروسس مریض ته په یو ورځ کې 5 ټیمه خوراک پکار دی. سحر چای او غرمې ډوډۍ میس کې څه خوراک، بیا غرمې ډوډۍ، بیا د غرمې ډوډۍ، ماښام ډوډۍ میس کې څه خوراک، ماښام ډوډۍ او د خوب د وده کېدو نه مخکې. او که چاته شوګر وي یا بلډ پريشر وي هغه به سوایي بیماری وي ډاکټر به تاسو ته وایي چې زه دې سیز نه پرهیز دی. او که ډاکټر ته وایي چې پرهیز دی نشته نو
پرهیز د نشته دی ځکه که بیا هم ته پرهیز کوي نو خدای مکه تعالی فیدې نه زیات نقصان کېدی شي. نو ناظرین نن چې دی مونږه لږ دا ډسکس کړه چې د لیور سروسس یا جګر سوکړه څه دی څنګه د دې تشخیص کیږي څه پیچیدګۍ دی او د پیچیدګۍ مونږ څنګه علاج کوو او د دې نه څنګه بچ کېدی شو او بل دا دی چې د سیروسس کې د خوراک څنګه پکار دی. ان شاء الله پر راتلونکي ویډیو کې بیا زه تاسو سره دا جګر کینسر متعلق خبرې کوم چې جګر کینسر څه دی او د دې څنګه علاج ممکن دی او که خدای مکه تاسو مریض ته د دې تشخیص شوی نو تاسو رول پکې څه دی. ان شاء الله بیا غي ویډیو کې ملامیږو ان شاء الله په فیوچر کې فلحال ځان خیال ساتئ او خپل ټیسټ لازمانو کې چې تاسو کلیر یې نو ذات خام خطا سو دا هپاتایټس بی نه بچ کېدو ویکسین